السلام علیکم ګایز، زه یم بلال. نن ستاسو سره زه په دې دویمه ویډیو کې مخاطب یم او نن به زه تاسو ته یو داسې موټیویشن در کوم چې په ما کې خو غټ چینجز راوستي، کیدای شي چې په تاسو کې هم راولي، ځکه چې که تاسو ته د زما چینجز درته ښکاري او که نه ستاسو دپاره لګیا یم، خپل محنت کوم، سټرګل کوم، ویډیوز جوړوم، نو دا په ما کې یو غټ چینجز دی او هغه موټیویشن دا دی چې شیر چې دی دا د ځنګل بادشاه آخر ولیدی. په دې ځنګل کې خو د شیر نور هم غټ غټ ځناور شته دی، پکار دی چې هغه د ځنګل بادشاهانه، نو دا شیر آخر د ځنګل بادشاه ولیدی. زموږ کوېسچن اصل کې دا دی. نو نن به زه په دقه باندې موټیویشن در کوم، کیدای شي چې په تاسو کې هم غټ چینجز راولي. په ما کې غټ چینجز راوستی ما ته پته ده، خو چې کیدای شي د دې ویډیو کتو نه پس کیدای شي په تاسو کې هم غټ چینجز راولي. نو راځو ټاپک طرف ته. په ځنګل کې د ټولو نه غټ ځناور کم یو دی، هغه دی هاتي. طاقتور هم ښه برابر دی او د ټولو نه غټ هم دی، خو هغه د ځنګل بادشاه دی که نه دی؟ نه دی. د ټولو نه غټ هاتي چې دی د ځنګل بادشاه نه دی. بیا هم د ځنګل بادشاه چې دی شیر دی. بیا به کې د ټولو نه هوښیار ځناور چې دی هغه به کې دی لومبړی، چې ورته موږ وایو لومړي. د ټولو نه به کې هوښیاره چې ده هغه لومړی ده او هغه هم د ځنګل بادشاه نه ده. دا کوالټي چې ده دا د شیر څخه نه ده او بیا هم شیر چې دی د ځنګل بادشاه دی او د لومبړی چې دا د ځنګل بادشاه نه ده. د ټول نه پکې لوړ ځناور چې کم دی هغه دی جرافه، موږ د جرافه وایو، پېژنې لوړ غوندې ځناور یاد کړم. نو دغه کوالټي هم د شیر څخه نه ده، شیر نه لوړ دی نه طاقتور دی نه ډېر غټ دی او هغه هم بیا د ځنګل بادشاه دی او جرافه چې دی هغه د ځنګل بادشاه نه ده. نو دا ولې اخر د شیر ولې د ځنګل بادشاه دی؟ وایي شیر نه یو ورځ ورته چا وویل چې ته ولې د ځنګل بادشاه یې؟ دا ټولې کوالټي چې څومره دي، نه شیر هوښیار دی نه لوړ دی نه په باډۍ کې غټ دی نه ورسره دومره عقل شته او بیا چې دی هغې باوجود هم هغه چې دی د ځنګل بادشاه دی. نو دا اخر ولې وایي د شیر نه یو ځل چا تپوس وکړو چې ته ولې د ځنګل بادشاه یې؟ وایي هغې ورته ویل چې مجھے لگتا ہے کہ میں چې زه د ځنګل بادشاه یم. نو هغې ته هغه د په خپل ځان باندې بیلیو دی، په خپل ځان باندې یقین دی چې زه چې دی ما ته پته ده چې زه د ځنګل بادشاه یم، نو ځای دی د ځنګل بادشاه یم. که داسې ته ووایې چې زه اوس د پاکستان وزیر اعظم جوړ شم، مشکله ده، خو کیدای شي چې په تا په خپل ځان باندې بیلیو یقیني نو ته د پاکستان وزیر اعظم هم جوړیدی شي. عمران خان چې و دې چې کله په اوله کې د کرکټ نه دا فارغ شو او دې چې کله د پولیټکس سایډ ته راغی، نو دی د عمران خان ویل زما څه دومره لږ کسان، زما چې کم ګارډز وو نوکران چې کوم وو هغه به هم راغله، موږ به ځان څه په کرسۍ کې کېنولل چې لکه زموږ دا پارټي چې دا کسان پرې ډېر زیات ښکاري. نو عمران خان چې د هغه ځای نه دومره سټرګل کړی او هغې ته وګوره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی، اوس خو نه دی خو لکه خپل کم ګول چې د هغې و هغې پوره کړی دی، هغه د هغه د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی. نو که داسې ستا په خپل ځان باندې یقین وي که هر څه وي، کیدای شي چې زه وایم چې پوره سټرګل محنت ور وکړې نو ته هم د پاکستان وزیر اعظم جوړیدی شي. اوس زما په ځان باندې یقین دی، زه اوس یوټوبر خو یم نه، خو زما په ځان باندې 100% یقین دی چې انشاءالله زه به یوټوبر جوړېږم. نو انشاءالله کال یو نیم کال پس به ویني چې زه به یوټوبر یم، په ځان باندې پوره یقین دی. نو که دغسې په خپل ځان باندې تاسو یقین ساتئ، بیلیو ساتئ، نو په دنیا کې هېڅ یو څیز هم امپاسبل نشته. هر یو چیز پاسبل دی، خو دا غواړي لږ محنت او په مونږ کې اصل شی مستقل مزاجي ده او په مونږ کې مستقل مزاجي اړ شته دی نه. نو چې مستقل مزاجي به تا کې در سره ته هر څه کولی شي، وزیر اعظم هم جوړېدی شي، صدر هم جوړېدی شي، په دنیا کې یو غټ غټ هر څه بزنسمین هر چیز جوړېدی شي. نو په خپل ځان باندې یقین هم خامخا ساتئ. نو یقین چې دا ډېر په انسان کې تر ټولو اهم څیز چې دی دا یقین دی، بیلیو دی چې دا دې په ځان وي که نه ته هر یو څیز جوړېدی شي. دا یو څو خبرې شارټ ما تاسو ته وکړې.